وای چې پوره یې نه ملګرو نو سر یې د ګټې لاندې کا الله جل شانه یې حفاظت کوي. یو ماشوم چې هغه 60 فوټ لاندې کوی ته پریوتی او په هغې کې یو شپه هم کړې ده. په سبا د کور خلک خبر شوي دي چې هغه ماشوم نشته چې هغه پسې ګرځېدلی هغه چېرته ملګرو هغه په کوی کې و. دا ماشوم ویډیو در سره شریک کوم ملګرو او بیا در سره ټوټل حقیقت شریک کومه. څنګه چې ملګرو تاسو کتلی دي یحیی ماشوم واقعه وه، یو په یو ماشوم کوی ته پریوتی و. دغه 2 واقعې مخې ته راغلې وي، خو دا 3 واقعه ده چې دا مخې ته راغله. خو الحمدلله ثم الحمدلله دغه ماشوم ژوندی د کوی نه راووتو. د دې ماشوم دا ویډیو وګورئ نو بیا سره تفصیل خبره کوم چې دا ماشوم څنګه د کوی ته پریوتی و. ریانا بچائے کشم خان ریانا چقدر ما ہوئے سامنے تکلیف ہوتا نشتا لگ تکلیف میں تا نشتا اچھا ہویا حکم سے خود کی گی او خارق مرق کوي تشه دې وخوړل. ویډیو تاسو وکړه ملګرو، دا ماشوم تاسو وکړه. اول خو ټولو ته عاجزانه ریکویسټ کومه چې دعا ورله کوئ چې الله جل شانه زر تر زره صحت یاب کړي. دا ماشوم ملګرو د والد صاحب په ګاونډ کې چېرته ځان له کور جوړو، هغه کور شړو او د کموډ دپاره دغه کویې ویستې او دغه چې کوم 60 دی که 66 فوټ دی. نو دغه ماشومانو په دغه کور کې لوبې کولې. د دې ماشوم سره یو بله خور وه او یو ورسره بل ورور و. نو چې کله دا ماشوم کوی ته پریوتی دی ملګرو نو هغه ماشومان یرې اغوستې دي او کور ته تللی دي. دې ماشومانو هېڅ هم نه دي ویلي. دا ماشوم په مازدیګر کې کوی ته پریوتی و. خو بیا تاسو به اوس دا خبره کوئ چیرې د شپې مور او پلار ته څنګه پته نه ده لګېدلې چیرې دا ماشوم چېرته دی. نو په کور کې ملګرو مور په دې خبره باندې مطمئن وه چې زما دا کوم زوی دی نو دا والد صاحب سره په اجره کې دی. په دغه شپه باندې ملګرو وایي په اجره کې میلمانه و. نو د والد صاحب یې په اجره کې شپه وه چیرې دا ماشوم په حجره کې دی او والد صاحب یې هغه په دې مطمئن و چیرې دا ماشوم په کور کې دی. چې کله ملګرو سحر د دې ماشوم د سکول له تلو ټایم راغلی دی نو نور ماشومان سکول ته تلل او دا پکې نه و. نو په دغه ټایم کې ملګرو په ده پسې بیا اله ګوله شروع شوې ده او دا ماشوم ډونډ شروع شوی دی چیرې دا ماشوم چېرته دی. نو چې کله دوی هغه شړ کور ته ورغلي دي او کوی ته بیټري والی د ملګرو نو ماشوم پکې لاندې پروت و. نو په دغه ټایم کې ملګرو د دې والد صاحب دا تړتقې تاسو واورېدې په ده باندې به په دغه ټایم کې څه تېر شوي او دا سوچ به هم کوو چې زما دا بچی به ژوندی وي او که نه. نو په دغه ټایم کې چې کله د ماشوم له اواز ورکړی نو د ماشوم لاس اوچت کړی دی. چې د ماشوم لاس اوچت کړی دی نو بیا به هم پکې خامخا ټایم لګېدلی ځکه چې 60 فوټ 66 فوټ رسی پیدا کول. نو سوچ کوئ ملګرو وایي څوک یو خوا منډې څوک بل خوا منډې ګنټه نیمه په دې کې هم ولګېده. نو وایي چې کله رسی را برابر کړه او راله ملګرو نو وایي دا ماشوم یې بیا د دې کوی نه ماشاءالله راوچت کو. نو دا ماشوم یې بیا هسپتال ته ویوړو. هغه ډاکټر خو وایي هغه ډاکټر دا خبره کوي چې دا د الله جل شانه له طرفه یو معجزه ده قدرت دی چې دا ماشوم په دغه کوی کې څنګه بچ شوی دی. ځکه ملګرو کوم کس چې په دې ماشوم پسې ښکته کو شوی و نو د هغه کس د خولې مطابق چې زه کله ښکته کو شوم نو زما ساه بندېدل شروع شو. نو هغه ډاکټر هم دا خبره کوله چې دې ماشوم ته د مازدیګر نه واخله د سبا پورې دته اکسیجن صحیح نه دی میلاو شوی نو چې دا ماشوم بچ شوی څنګه دی. نو دا ماشوم الحمدلله نور روغ دی ملګرو خو د ده په دې ملا کې یو 3 هډوکي مات شوي دي خو علاج یې شروع دی اوس الحمدلله ډېره ګزاره کړې ده. نو په دې کې دا هم یو ډېر اهم پیغام دی چې دا 3 ماشوم شو چې زموږ نه شړ کوی ته پرېوتو. نو کوشش کول پکار دی که په عام چاپیرچل کې ستاسو سره یو کوی وي یا تاسو ته پته لګي چې یاره دا خطرناک دی نو کوشش کوئ هغه بندوئ. الله مکه بله ورځ ستاسو د ماشوم سره هم داسې قسم حادثه راتلی شي. چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله ساته. اخره کې اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. د لوی الله په امان.